السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज 23 मार्च है. نن 23 مارچ دی او دا ورځ په جومات کې د یوم مسیموت په حواله یادېږي. د دغه ورځ په مناسبت جومات د یوم مسیموت جلسې هم کوي او را روانې 2 ورځې د هفتې اخر دی، هفته اتوار ورځ ده، نو ډېر جوماتونه به د جلسې کوي او په دغو جلسو کې به د دې تاریخي پس منظر او هر څه به بیانېږي. دا وخت به زه د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې ارشادات وړاندې کوم چې پکې هغوی د مسیح موعود د بعثت مقصد او ضرورت او د مقام په حواله بیان فرمایلی دي. د مسیح اسلام د دعوې نه پس نامنهاده مسلمان عالمانو د عامو مسلمانانو د دې خلاف د لمسولو ښه پوره کوشش کړی و، انتهایی کوشش یې کړی و، تر کومه حده چې هغوی تلی شو تلي وو او تر اوسه دا هر څه کوي لګیا دي. خو د خدای پاک په تایید د حضرت مسیح اسلام جومات ترقي کوي لګیا دی او نیک فطرته خلک په جومات کې شاملېږي لګیا دي. بهرحال حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک د لفظونو مطابق د خپل د راتګ ذکر فرمایلی دی او دا اعلان یې فرمایلی و چې زه هغه مسیح موعود یم. هغوی فرمایي چې په حقیقي توحید او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عفت، عزت او حقانیت او د خدای پاک د کتاب د خدای پاک له طرفه کېدو په هکله په ظلم او د زور په لار حملې شوي دي. نو آیا د خدای پاک د غیرت تقاضا دا نه وه پکار چې هغه قاصر الصلیب یې نازل کړی وی؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دغه زمانه کې د عیسویانو لخوا حملې کېدې لګیا وې. فرمایي چې آیا خدای پاک چې کوم خپل هغه لوز و د هغه چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا هېر کړی دی؟ یقینا یاد لرئ چې د خدای پاک لوزونه رښتونی دي. هغه د خپل د لوز مطابق په دنیا کې یو نظیر را لېږلی دی
دنیا هغه قبول نه کو، خو خدای پاک به ضرور قبلوي او په ډېرو زورورو حملو به د هغه صداقت ظاهروي. او وی فرمایي چې زه تاسو رښتیا دا وایم چې زه د خدای پاک د لوز مطابق د مسیح موعود په تور راغلی یم. که غواړئ نو قبول کړئ او که غواړئ نو رد کړئ، خو ستاسو په رد کولو به هیڅ ونه شي. خدای پاک چې کومه اراده فرمایلې ده هغه به کیږي، ځکه چې خدای پاک مخکې نه په ابراهیم کې فرمایلی دي چې صدق الله ورسوله وکانه وعده مفعولا، یعنی خدای او د هغه د رسول خبره رښتیا ثابته شوه او د خدای پاک لوز پوره شو. او بیا په یو موقع وی فرمایي چې په منهج النبوت دغه سلسله ازمیختو کوي، په منهج النبوت دغه سلسله ازمیختو کوي او بیا وګوري چې حق د چا سره دی. په خیالي اصولونو او په تجویزونو هیڅ نه جوړیږي، او نه زه خپل تصدیق په خیالي خبرو کوم. زه خپل دعوه د منهج النبوت په معیار وړاندې کوم. نو بیا څه وجه ده چې په دغه اصول د دې د صداقت ازمیښت دې ونه کړی شي؟ فرمایي چې څوک چې په کلاوه سینه زما خبرې اوري، نو زه یقین لرم چې هغوی به ترې فایده پورته کوي او وبه مني. خو چې څوک په زړونو کې بخل او کینه لري، نو هغوی ته به زما خبرې هېڅ فایده ونه رسوي. د هغوی مثال خو د هغه احول په شان دی چې یو ورته دوه ښکاري، یعنی یو ورته دوه ښکاري او که هغه له څومره دلیلونه ورکړی شي چې دا دوه نه دي یو دی، نو هغه نه مني. او مثال هغوی ورکوي چې یو احول د یو تن خدمتګار و، نو هغه آقا ورته وویل چې ورشه دننه نه هغه آینه راواله. هغه لاړ او واپس راغله، ورته چې دننه خو دوه آینې پرتې دي، کومه یوه راوړم؟ نو آقا ورته وویل چې یوه د دوه نه دي. نو احول ورته وویل چې نو آیا زه دروغ وایم؟ نو د هغه ملک ورته وویل آقا چې ښځه ورشه یوه آینه ماته که. نو آینه چې کله ماته که، نو بیا ورته معلومه شوه چې په حقیقت کې غلطي زما وه. خو هغوی فرمایي حضرت صلی الله علیه وسلم چې دغه خلک چې احول دي او زما په مقابله کې ولاړ دي، دې له څه جواب ورکړم؟ فرمایي چې دا خلک چې موږ دا ګورو چې دا خلک چې بار بار کسه وړاندې کوي، نو د احادیثو ذخیره چې په خپله دوی د ځان د درجې نه دا زیاته نه ګڼي، دوی خبر نه دي، دوی ته معلومه نه ده چې یو وخت به راځي چې د دوی په دغه خبرو پورې به خلک خاندي. دا چې کومې بې ځایه خبرې دوی کولې په دې پورې به خلک خاندي. فرمایي چې څوک هم د حق طالب دی، هغه د ما نه زما د دعوې ثبوت وغواړي. ډېره سمه خبره ده، ثبوت غوښتل پکار دی. دا ډېره سمه خبره ده، ثبوت غوښتل پکار دی، دا د هر چا حق دی. او فرمایي چې دې لپاره به زه هغه څه وړاندې کړم چې څه نبیانو وړاندې کړي وو. فرمایي چې نصوص قرآنیه او حدیثیه، یعنی د حدیثو د قرآن نه ثبوتونه او عقلي دلیلونه، یعنی موجوده ضرورتونه چې د یو د مصلح د راتګ د ضرورت اظهار کوي. بیا هغه نشانونه چې کوم خدای پاک زما په لاس ظاهر کړي دي، ما د هغوی هم یوه نقشه مرتب کړې ده. په هغې کې 1.5 تقریبا نشانونه دي چې په کروڑونو انسانان یو رنګې ګواهان دي. بېهوده خبرې وړاندې کول د سعادتمندۍ کار نه دی. فرمایي
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه فرمایلی چې هغه به د حکم په تور راځي، یعنی مسیح موعود چې کله راشي نو هغه به حکم وي، د هغه فیصله به قبلوي، هغه به فیصله کوي او د هغه فیصله به تاسو منئ. چې چا په د کومو خلکو په زړونو کې شر وي، هغوی چې منل نه غواړي نو ځکه بېهوده حجتونه او اعتراضونه وړاندې کوي، خو هغوی د یاد لري چې خدای پاک به آخر د خپل د لوز مطابق ډېرو په زورورو حملو زما صداقت به ظاهروي، او زه دا یقین لرم چې که ما افترا کړې وي نو هغې به زه فوراً وجلې وي، خو زما دا ټول کاروبار د هغه خپل کاروبار دی او زه د هغه له طرفه راغلی یم، زما تکذیب د هغه تکذیب دی، نو ځکه به هغه په خپله زما صداقت ظاهروي. بیا هغوی دا خبره بیان فرمایي چې د مسیح موعود د تکذیب او د انکار نتیجه به تاسو د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم انکار پورې به ورسئ. فرمایي چې زما انکار نه دی، بلکې دا د خدای او د هغه د رسول انکار دی، ځکه چې څوک زما تکذیب کوي هغه زما د تکذیب نه مخکې معاذالله خدای پاک دروغجن وګرځوي، ځکه چې هغه دا ګوري چې اندروني او بیروني فسادونه د حد نه زیات شوي دي، او خدای پاک باوجود له دې چې دا لوز فرمایلی و چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، د دې د اصلاح څه انتظام یې ونه کړو، او هغه چې په دغه خبره باندې هم په ظاهره ایمان راوړي چې خدای پاک په آیت استخلاف کې دا لوز کړی و چې د موسوي سلسلې په شان په دغه محمدي سلسلې کې به هم د خلفاو یوه سلسله قایموي، خو هغه معاذالله خدای پاک هغه لوز پوره نه کړو، او دا وخت یو خلیفه هم په دغه امت کې نشته، او صرف دا نه بلکې هغه دغه خبره نه بیا انکار ته مجبوري چې قرآن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موسی مسیح ګرځولی دی نو دا صحیح خبره نه ده معاذالله، ځکه چې دغه سلسلې د مشابهت او د مماثلت کمال لپاره دا ضروري وو چې د دغه 14مې صدۍ په سر په دغه امت کې دومهغه شان یو مسیح پیدا شوی وي لکه څنګه چې په موسوي سلسله کې د 14مې پېړۍ په سر یو مسیح راغلی و، او دغه شان به د قرآن د آیت به هم بیا هغوی دروغ ګرځوي چې واخرین منهم لما یلحقوا بهم، چې پکې د یو احمدي بروز د راتګ خبر دی، او همدغه شان د قرآن نور ډېر آیتونه دي چې تکذیب به لازم ګرځي، بلکې زه په دعوت دا وایم چې د الحمد نه واخله تر والناسه پورې به دوی دا ټول قرآن پرېښودو ته مجبور شي. نو بیا لږ سوچ وکړي چې آیا زما تکذیب څه آسان کار دی؟ دا زه په خپله نه یم بلکې د خدای پاک په قسم دا خبره کوم چې حق هم دا دی چې څوک چې به ما پرېږدي او زما تکذیب به کوي هغه به که په خوله نم کوي خو په خپل عمل به هغه د ټول قرآن تکذیب کړی وي او خدای پاک به پرېښی وي. همدې طرف ته زما په یو الهام کې هم دا اشاره ده چې خدای پاک دا فرمایلی چې مسیح اسلام ته خدای پاک دا فرمایلی چې انت مني و انا منک، او یې فرمایي چې بېشکه زما په تکذیب د خدای پاک تکذیب لازم ګرځي او زما په اقرار د خدای پاک تصدیق کیږي او د هغه په هستی باندې یو قوي ایمان پیدا کیږي، او بیا زما تکذیب نه دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب دی. او نو اوس څوک دې نه مخکې چې زما تکذیب او د انکار جرأت کوي نو هغه دې لږ خپل په زړه کې سوچ وکړي او د زړه نه دې فتوا واخلي چې هغه د چا تکذیب کوي. بیا هغوی دا خبره نور هم واضحه بیانوي چې د مسیح موعود په تکذیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب لازم ګرځي. د دې وجه څنګه د مسیح موعود په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار کیږي، او فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب څنګه کیږي، یعنی د مسیح موعود علیه السلام په انکار. فرمایي چې هغوی چې کوم د الله وس فرمایلی و چې د هرې پیړۍ په سر به یو مجدد راځي نو هغه د دروغ شو. بیا هغوی امامکم منکم هم فرمایلی و، هغه هم معاذالله غلطه خبره شو،
او بیا چې هغوی د صلیبي فتنې په وخت یو د مسیح او د مهدي د راتلو چې کوم زیری ورکړی و هغه هم د دروغو شو، ځکه چې فتنه خو موجوده شو، فتنه خو راغله، خو هغه را روان چې کوم امام و هغه رانغلو. نو اوس چې دا خبرې چې څوک تسلیموي نو په عملي طور آیا هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکذب ګرځي او که نه؟ بیا وی فرمایي چې زه بیا یو ځل بیا دا ډېر واضحه وایم چې زما تکذیب څه آسان کار نه دی. ما ته کافر ویلو نه مخکې به تاسو په خپله کافران جوړېږئ. ما ته بېدینه او ګمراهه ویلو باندې به تاسو ځان په خپله مخکې خپله ګمراهي او خپله روسیاهي به منئ. ما ته چې تاسو دا وایي چې قرآن او حدیث یې پرېښی دی نو دې نه مخکې به تاسو په خپله قرآن او حدیث پرېږدئ او بیا به هم تاسو یې پرېږدئ او زه به یې نه پرېږدم. څوک چې ما ته وایي چې هغه دا پرېږدي نو هغه به په خپله هغه پرېږدي. ځکه چې زه د قرآن او د حدیث مصدق او مصداق یم. زه ګمراه نه یم بلکې مهدي یم. زه کافر نه یم بلکې د انا اول المؤمنین صحیح مصداق یم. او څه چې زه وایم خدای پاک په ما ظاهره کړی دی چې دا رښتیا دي. څوک چې په خدای یقین لري، څوک چې قرآن او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق مني، د هغه لپاره همدا حجت کافي دی چې زما د خولې نه واوري او خاموشه دي شي. خو څوک چې ډېر سپین سترګې دی او بې واکه دی د هغه څه علاج کېدی چې خدای پاک به په خپله پوهوي. هغوی دا خبرې یو مېلمه راغلی و، هغه یې پوهولو هغه ته یې کولې. هغوی فرمایي چې زما په معامله کې د جلتا نه کار مه اخلئ بلکې په نیک نیت او په خالي ذهن سوچ وکئ. بیا وی په یو موقع فرمایي چې که د دغه خلکو په زړونو کې بخل او ضد نشته نو زما خبرې دې واوري او ما پسې دې شو. بیا دې دا وګوري چې آیا خدای پاک هغوی په تاریکۍ کې پرېږدي یا د نور طرف ته یې بوځي. زه دا یقین لرم چې څوک په صبر او د زړه په صدق ما پسې روان شي هغه به نه وژلی کېږي، نه به تباه کېږي بلکې هغه به د هغه ژوند برخه بیا مومي چې فنا نه لري. یعنې په دغه دنیا کې به هم ورته عزت ترلاسه کېږي او په آخري ژوند کې به هم خدای پاک په هغه باندې انعامات نازلوي. یعنې فرمایي چې چا زړه صفا دی او د خدای ویره لري د هغې مخې ته د حضرت عیسی علیه السلام د یو ځل بیا راتلو باره کې چې کومه خبره د هغې فیصله به وړاندې کړم چې هغه دې ما پوه کړي چې د یهودیانو د دغه سوال په جواب کې چې د مسیح د راتلو نه مخکې د ایلیا راتلل ضروري دي نو چې څه چې مسیح ویلي هغه آیا صحیح دي یا نه. یهودیان خو خپل کتاب وړاندې کوي چې د ملکی نبی په صحیفې کې د ایلیا د راتګ خبره لیکل شوې ده، د مسیح د ایلیا ذکر نشته دی، په خپله د ایلیا د راتلو ذکر دی، د مسیح ذکر نشته. نو د هغه په نمونه د بل چا د راتګ ذکر دلته نه دی لیکل شوی. دوی فرمایي چې مسیح علیه السلام به دا وایي چې څوک چې راتلو هغه همدا یوحنا دی، که غواړئ نو قبول یې کړئ. اوس که د یو منصف مخې ته دا فیصله کېدی نو بیا وګورئ چې هغه فیصله چا په حق کې کوي. ظاهري خبره ده که فیصله کول غواړئ منصف مخې ته خبره کېږي او بیا دا ګوري چې هغه فیصله چا په حق کې کوي او بیا یقینا د یهودیانو په حق کې فیصله کوي، ځکه چې په ظاهري طور چې څه لیکلي دي د هغې مطابق به فیصله کېږي. خو فرمایي چې دا فیصله صحیح نه ده ځکه چې یو مؤمن چې په خدای پاک ایمان لري او په دې پوه دی، دې نه خبر دی چې د خدای پاک رالیږلي فرستادې څنګه راځي، هغه به یقین کوي چې مسیح چې څه ویلي دي هغه صحیح او سمه خبره ده. هغوی فرمایي چې دا وخت هماغه معامله ده یا څه بله خبره ده، اوس دا ووایي. که د خدای ویره لرئ نو بیا پکار ده چې په بدن هم لړزه راشي چې د دغه خبرې جرأت کوئ چې دا وایي چې دا د دروغو دعوه ده. دا د افسوس او د حسرت مقام دی چې دغه خلک دومره ایمان هم نه لري چې څومره د هغه تن و چې کوم د فرعون قام نه و، چا چې دا ویل و که دا دروغجن نو پخپله به مړ شي، پخپله به ووژلی شي. زما باره کې که د تقوا نه کار اخیستلی شوی وي نو دومره به یې ویلی وي
او کتلې به وی چې آیا خدای پاک زما تاییدونه او زما نصرت فرمایي لګیا دی او که یا زما سلسله ختمي لګیا دی. حضور فرمایي چې نن هم د خدای پاک په فضل هغه آواز چې د یو وړوکي شنکلي نه راوتی و د دنیا په 210 ملکونو کې خور شوی دی. عمده د هغوی د صداقت دلیل هم دی. لرې لرې علاقې دي چېرته چې د دېرش یا 40 کاله مخکې د احمدیت د رسېدو تصور هم نشو کېدی. هلته نه صرف پیغام رسېدلی دی بلکې داسې د پوخ ایمان خلک خدای پاک هلته پیدا کوي لګیا دي چې انسان ورته حیرانېږي. حضور فرمایي چې یوه واقعه به بیان کوم. بنین د افریقې یو ملک د وړوکي شان هلته جومات قایم شوی په 2012 کې. د کلي یو احمدي د هغه زیدي ابراهیم صاحب د هغې نامه د هغوی احمدیت قبول کو. دې نه مخکې دوی مسلمان و، ډېر علم لرونکي مسلمان و او د احمدیت قبلولو نه پس دوی په اخلاص او په وفا کې ترقي کول شروع کړه او خپلو خپلوانو وروڼو وغیره ته هم تبلیغ کولو. د هغوی ورور د دوی د تبلیغ نه تنګ شو او دا یې وایي چې دا تبلیغ کې موږ زموږ د دین نه لرې کوي. نو ورسره په دې خبره جنګ شروع کړو خو دوی بیا هم تبلیغ کولو او خلکو ته به د احمدیت او د حقیقي اسلام پیغام رسولو. او د دوی په دغو کوششونو د خوشه علاقو نه د خوشه چې کوم کلي وي نو هلته د خدای پاک په فضل 3 کلي په احمدیت کې شامل شو. نو د دوی رور ابراهیم صاحب چې کوم دی د دې رور خپل یو ملګري سره یو ځای د دوی د وژلو منصوبه جوړه کړه چې دا په احمدیت خورۍ لګیا دی. نو دوی هم دا یو علاج دی چې دا دوی وژلی شي. ابراهیم صاحب وایي چې ما خوب کې ولیده چې دې مشر رور دی او د هغه ملګری دی هغوی دواړه کنده کني لګیا دي پکې ساچۍ لګیا دی. وایي چې دا خوب لیدو نه 3 ورځې پس د دوی د مشر رور هغه ملګری ناڅاپه بیمار شو او مړ شو. نو په دې باندې د هغوی رور دا وینا شروع کړه چې دا احمدي چې کوم دی ده څه جادو کړی و زما په دې ملګري باندې. وایي څه موده پس مې دا خوب ولیده بیا چې د هغوی رور دی او د یو ونې سره اورېدلی دی او ځان ورسره میچکۍ لګیا دی. د دغې علاقې رواج دی چې څوک چې مړ شي نو د هغه د قبر کنستو لپاره د یو ونې د تنې چې کوم پوستکي وي هغه سره مړی میچ کېږي چې د هغه د قبر سایز د هغه سایز مطابق جوړ کړی شي. وایي څه ورځو پس وایي زما د مشر ورور ښځه چې ماشومه کېدونکې وه هغه بیماره شوه او د 2 ورځو کې دننه مړه شوه او ماشومان یې هم بیمارېدل شروع شو. هېڅ فرق پکې نه و را روان. دوی رور بیا مشهوره کړه چې دا جادو کوي دا تن او د هغه ځای چې کوم مقامي باچا و هغې ته یې شکایت وکړو مدد لپاره ورته وویل. نو هغه ورته وویل چې څه پیسې دومره پیسې ورته یادې کړې چې دومره پیسې راکړه نو زه به د علاج وکړم. نو د دوی رور هغه پیسې ورکړې او باچا ما ابراهیم صاحب راوغوښتلو چې دوی لاړو نو ډېر په غوسه یې ورته وویل چې تا څه تماشه جوړه کړې ده او څه نوی مذهب دې خپل کړی دی او نوی دین دې شروع کړی ده فوراً پرېږده او توبه وکړه ګینې د سبا سحر به ونه ګورې سبانه ورځ به په تا رانه شي. نو ابراهیم صاحب وایي چې ما ورته وویل چې مذهب خو ما رښتیا ګڼلی دی او قبول کړی مې دا خو زه نشم پرېښودی او تر څو چې د مرګ خبره ده نو د ژوند او مرګ د خدای پاک په لاس کې دی. نو په هغې ورته باچا ووایي چې د دغې علاقې خدای زه یم او زه چې څه چې غواړم هغه کوم او تاسو خلک دا ښه خبرې چې زه څه فیصله کوونکی یم او چا وعده کړې چې زه دا ووایم چې هغه به سبا پورې مړ شي نو هغه بیا ضرور مري. نو ابراهیم صاحب وایي چې ټیک دی ته خپل روایتي خلکو ته به وایې خو زه په دغه خبره کې تا ته هېڅ نه وایم خو دین به نه پرېږدم ځکه چې حقیقت همدا دی او همدا رښتونی اسلام دی. نو په دې هغه له نوره غوسه ورغله هغه باچا له او هغه دا و چې دا په کمره کې بند کړي خپلو خلکو ته یې وویل.
نو هغوی چې روانو بوتله ابراهیم صاحب نو دوی ورته وویل چې تاسو زما معامله کې مه راځئ او دا معامله پرېږدئ او د ما بندولو په ځای پرېږدئ چې زه ځم. حضور فرمایي چې لالچي خلک یې یم څه پیسې واخیستې نه دوی نه پرېښودو او بله ورځ په دوی به هغوی څه رڼا کېدو ته پرېښوده. هغه باچا دغه باره کې په خپله بله ورځ دا اطلاع راغله چې هغه ته فالج شوی دی او هغه د خوځېدو اډو قابل پاتې نه دی او 2 ورځې پس هغه مړ شو. نو د هغوی د ابراهیم صاحب هغه مشر و چې دا وکتلی د دې چې مخالف و خپل خاندان خلکو ته یې وویل چې زما ورسره صلح وکړه ځکه چې زما خو نو په دې ورته ابراهیم صاحب وایي چې زما خو جنګ چا سره و نه موږ خو همداسې صلح د کوشش کوونکي خلک کې و د اسلام حقیقي پیغام هم همدا دی. نو دا نشان چې خلکو ولیدو د باچا د مرګ نو د هغه علاقې خلکو باندې ډېر زیات اثر وشو ډېره مشهوره شو دا خبره او د احمدیت صداقت ثابت شو. نو دا څیزونه دي چې نن هم د خدای پاک په فضل د حضرت مسیح موعود علیه السلام په تایید کې ثابتېږي لګیا دي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې ګوري زه د خدای پاک قسم خورم او دا وایم چې په زرګونو نښانونه زما تصدیق لپاره ظاهر شوي دي او ظاهرېږي لګیا دي او آینده به هم ظاهرېږي دا نه ده چې بند شوي دي. فرمایي چې آینده به هم ظاهرېږي که دا د انسان منصوبه وي نو دومره تایید او دومره نصرت به بیخي نشو کېدی. دا هم د خدای پاک منصوبه ده او د دې په وجه دا تایید کېږي لګیا دی. په یوه موقع د مصلحې ضرورت او د مسیح موعود د ضرورت باره کې هغوی بیانوي چې لکه څنګه چې د هر فصل د پرې کولو وخت راشي نو همداسې اوس د مفاسدو د لرې کولو هم وخت راغلی دی چې کوم فساد په دنیا کې خور دی کوم فسادونه چې په دنیا کې خواره دي کوم بدۍ چې خورې دي د هغې د لرې کولو وخت راغلی دی. هغوی فرمایي چې د صادق توهین او ګستاخي تر انتها شوې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر هغوی فرمایي چې د موچۍ او د مچ عمره هم نه دی شوی. انسان د موچۍ نه یېرېږي یو چینجي نه اندېشه لري خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویلو نه شرمېږي. کذبوا بآیاتنا مصداق جوړېږي لګیا دي دا خلک څومره چې دوی خوله وازولی شي هغوی د هغې خلاف وازه کړی ده ښه په او بغیر د شرمه دوی د سب و شتم نه کار اخیستی دی. اوس واقعي هغه وخت راغلی دی چې خدای پاک د دې تدارک وکړي. داسې وخت کې هغه همیشه یو داسې تن پیدا کوي چې د هغه د عظمت د جلال لپاره ډېر جوش لري. داسې تن د باطني مدد سهاره لري. اصل کې خدای پاک هر څه په خپله کوي خو د هغه پیدا کول د یو سنت پیدا کول وي. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. اوس هغه وخت راغلی دی چې خدای پاک د خپل سنت مطابق زه رالیږلی یم. هغوی فرمایي چې د خدای پاک د قدرت په صحیفه چې نظر وکړو نو معلومیږي چې کله چې خبره د حد نه زیاته شي حد نه تېره شي نو په اسمان باندې بیا تیاري کېږي. همدا د دې نشان وي چې د تیاری وخت راغلی دی. د رښتوني نبي او د رسولو د مجدد لوی نشاني هم دی چې هغه د په وخت راشي او د ضرورت په وخت راشي. نو اوس د خلک قسم وخوري دا دي وایي چې آیا دا وخت دی چې اسمان باندې څه تیاري وشي. سوال کوي لګیا دي هغوی د خلکو نه چې قسم وخوري او دا ووایي چې آیا دا وخت هغه نه دی. هغه زمانه هم وه او نن هم خلک دا وایي لګیا دي چې د یو مصلح ضرورت موږ لرو بلکې په پاکستان کې مولیان په خپله دا وایي خو د مسیح موعود انکار کوي. هغوی فرمایي رسول اسلام فرمایي چې یاد لرئ چې خدای پاک هر څه په خپله کوي. که موږ اوس زه او که زما ټول جومات په حجرو کې کښېنو یعنې بند کښېنو بیا به هم کار وشي او دجال باندې به زوال راشي ځکه چې تلک الایام نداولها بین الناس. د دې کمال ښیي
چې داسې ورځې بدلیږي را بدلیږي خلکو ترمنځ. فرمایي چې د دې کمال دا ښیي چې د دې د زوال وخت جوخت دی. یو څیز ته چې کله عروج ترلاسه شي تر انتها ورسي هغوی دا ګڼل شروع کړي چې اوس موږ د ټولو طاقتونو خاوندان یو او ټولې ترقۍ او زمان په لاس کې راغلي دي، نو هغه عروج بیا هغه ځای ته چې ورسي نو بیا د هغه ځای نه زوال شروع شي. همدغه شان اوس د دغو طاقتونو هم زوال شروع شوی دی، که هغه د اسلام خلاف طاقتونه دي یا هغه خلک چې د احمدیت خلاف د حضرت مسیح موعود علیه السلام خلاف دي. هغوی فرمایي چې دوی ارتفاع ظاهري چې اوس به دوی زوال ګوري، د انتهایی بلندۍ باندې د انتهایی بلندۍ مقام باندې دوی رسېدلي دي او دا ظاهري چې اوس د دوی د لاندې طرف ته راځي. د دوی آبادي د دوی د بربادي نښه ده، د دوی طاقت او آبادي دوی دا ګڼي چې ډېره زیاته ده، نو دا به اوس د دوی د بربادۍ نښه جوړېږي. او یخه هوا روانه شوې ده او د خدای پاک کارونه ورو ورو کېږي. ټیک ده چې نشان شروع شوی دی خو د خدای پاک کارونه ورو ورو کېږي او انشاءالله هغه به وبشي. فرمایي چې که ما سره یو دلیل هم نه وی نو بیا هم د زمانې په حالاتو چې نظر کړی وي دغه مسلمانانو نو په دې باندې دا واجب و چې هغوی دې لکه د لیونو ګرځېدې او لټوله دي او په کار چې دوی دې لکه د لیونو ګرځېدې او لټولې چې مسیح تر اوسه ولې نه دی راغلی د قصه صلیب لپاره. دوی ته دا نو په کار چې دوی د خپلو جګړو لپاره هغه رابللی وي. د اسلام غیرت که دوی لرلی نو د اسلام دفاع لپاره په کار چې هغه رابللی هغه لټولی، دا نه چې د خپلو جګړو د حل کولو لپاره. فرمایي چې د هغه کار خو قصد صلیب دی او همدا د زمانې ضرورت هم دی. همدغه شان یو ځای کې هغې فرمایي چې د هریت ته مو خورېږي لګیا دی او زه د دې رد لپاره هم راغلی یم. فرمایي چې د همدې لپاره د دې نامه مسیح موعود ده. که مولیانو د انسانانو د ښېګړې او د بهبودۍ څه خیال ساتلی دا د هغوی د نظر وړاندې وي نو هغوی به بیخي داسې نه کولی لکه څنګه چې اوس ما سره کوي لګیا دي. دوی ته سوچ کول پکار و چې هغوی چې زما خلاف فتوا لیکلی ده نو دې نه څه جوړ کړه څه دپاره چې خدای پاک ویلي چې دا دې وشي نو څوک هغه دپاره بیا دا ویلی شي چې دا دې ونه شي. فتوا یې که لیکلې ده نو د دې څه فایده ده. جومات هم هغه شان طریقې کوي لګیا ځکه چې خدای پاک فیصله کړې ده چې دا دې وشي، نو چې خدای پاک چې فیصله وکړي نو هغه بیا وشي، دا هېڅوک هم دا نه شي ودرولی. فرمایي چې دا خلک چې زموږ مخالفان دي دوی لکه زموږ د نوکرانو دي، په یو نه یو رنګ کې زموږ خبره په مشرق و مغرب کې ورسوي. څوک چې مخالفت کوي لګیا دي هغوی هم په حقیقت کې د احمدیت او د حقیقي اسلام پیغام رسوي لګیا دي د مخالفت پذیریه، ځکه چې دغه شان هم د خلکو توجه پیدا کېږي. ډېر خلک دي چې خطونه لیکي او رابطې کوي چې د فلاني مولا د مخالفت په وجه یا په فلاني ځای کې ستاسو خلاف خبرې کېدې او د دې په وجه موږ ته تجسس پیدا شو او موږ تحقیق شروع کړو. نو د انټرنیټ په ذریعه جماعتي لټریچر هم ترلاسه شو هر ځای کې او ټولې خبرې ملاوي شي، نو موازنه هم دوی کولی شي. نو تحقیق دوی وکړو چې بیا دا وایي چې اوس موږ تحقیق وکړو په جومات کې شاملېدل غواړو، نو دا هم یوه ذریعه ده د مولیانو د مخالفینو چې هغوی د تبلیغ ذریعه جوړېږي لګیا دي. بیا حضرت مسیح موعود اسلام د ځینې خلکو دغه اعتراض جواب ورکوي چې موږ چې د اسلام په تعلیم چې کوم عمل کوو لګیا یو نو د مخکې نه چې دومره فرقې وي نو د یو نوې فرقې د جوړولو څه ضرورت دی او ستاسو په جومات کې د شاملېدو څه ضرورت دی. هغوی فرمایي چې ځینې وخت زموږ احمدیان هم دا خبرې واوري د معترضینو او خاموشه شي په دغه زمانې کې او نن سبا هم داسې دي چې خاموشه شي چې څه جواب اوس ورکړو. نو فرمایي چې ډېر داسې خلک دي چې دا اعتراض کوي چې دغه سلسلې ضرورت څه دی، آیا موږ مونځ نه کوو، روژه نه نیسو، نو هغوی دغه شان دوکه ورکوي او
دې کې هم څه د حیرانتیا خبره نشته چې ځینې خلک چې واقفیت نه لري نو چې داسې خبرې واوري نو په دوکه کې راشي او کېدای شي چې هغوی سره یو ځای شي دا وایي چې موږ چې دا لمونځ کوو روژې نیسو او وظیفې کوو اوراد کوو نو بیا دا ولې موږ کې اختلاف پیدا کوو نوې فرقې جوړه کړو نو دا د فتنو د فساد پیدا کولو تاسو ساجدونه فرمایي چې داسې خبرې یاد لري چې داسې خبرې د کمکلۍ او د معرفت د نه کېدو نتیجه دي دا زما خپل کار نه دی که دا فساد جوړ کړی دی نو دا خدای پاک بیا دا تفرقه پیدا کړې ده چا چې دا سلسله قایمه کړې ده ما خو نه ده قایمه کړې ده خو خدای پاک قایمه کړې ده ځکه چې د ایمانی حالت د کمزورتیا دا حل و چې ایمانی قوت بیخي معدومه شوی و او خدای پاک دا غواړي چې د حقیقي ایمان روح دی وپوکي په خلکو کې چې دغه سلسلې په ذریعه هغه دا اوښتي دي نو په داسې صورت کې دغه خلکو د اعتراض بالکل بې ځایه دی او بېهوده دی نو یاد لري چې داسې وسوسه بیخي د چا زړه ته نه ده راتلل پکار او که پوره غور او فکر نه کار واخیستی شي نو دا وسوسه راتلی نه شي د غور نه چې کار نه اخلي نو د دې په وجه دا وسوسه راځي چې په ظاهري حالت کې چې په ظاهري حالت باندې دوی نظر کوي او دا وایي چې نور هم مسلمانان دي نو دغه قسمه وسوسې چې دي په دې باندې انسان ډېر زر هلاک شي فرمایي چې ځینې خلکو وی چې ما ځینې خطونه دغه قسمه خلکو لیدلي چې په ظاهره زموږ په سلسله کې د بیعت کړی دی او دا وایي چې موږ چې کله دا ویلي دي چې موږ ته چې کله دا وویلی شو چې نور مسلمانان هم په ظاهره مونځ کوي او کلمه وایي او روژې نیسي او نیک کارونه کوي او نیک معلومیږي نو بیا دغه نوې سلسلې څه حاجت دی نو دا خلک وایي چې باوجود له دې چې موږ بیعت کړی دی او بیعت کې داخل یو داسې وسوسې او اعتراض چې واورو نو بیا لیکي چې موږ له دې جواب را نغلو نو د داسې خلکو خطونه چې زه لولم نو په داسې خلکو ما ته افسوس او رحم راځي چې هغوی مسیح اسلام فرمایي چې هغوی زما اصل غرض او منشا باندې راپوه شوي نه دي او هغوی دا ګوري چې صرف په رسمي طور دا خلک زموږ په شان د اسلام شاعر پوره کوي او د خدای پاک فرضونه پوره کوي حالانکه د حقیقت روح په هغوی کې نه وي صرف په فرضي طور په ظاهري طور نه بلکې په حقیقي طور عبادت پکار دی او نور فرایض هم پکار دي دا ټولې خبرې او دا وسوسې د جادو په شان کار کوي او دوی دا وخت په سوچ نه کوي چې زه حقیقي ایمان پیدا کول غواړم چې انسان د ګناه د مرګ نه بچ کړي او دغه د رسوماتو او د عادتونو باندې روان چې کم خلک دي نو هغوی کې هغه خبره نشته د هغوی نظر په ظاهر باندې دی په حقیقت باندې د هغوی نظر نشته او د دوی په لاس کې صرف پوستکی د مغز نه لري نو بېشکه دا ظاهري عمل خو مسلمانان کوي خو روح او تقوا نه لري فرمایي چې که دا کم خلک چې مسلمانان بلل کېږي که د هغوی اعمال صالحه وي نو بیا د دې پاکې نتیجې ولې نه پیدا کېږي دغه خبره هغوی بیان فرمایي چې دا خلک یعنې مسلمانان ځینې په دې خبره نه پوهېږي چې موږ کې کومه خبره د اسلام خلاف ده موږ لا اله الا الله وایو لمونځونه هم کوو روژې هم نیسو او زکات هم ورکوو خو زه درته دا یم چې دا خلک دا اغیار چې غیر احمدیان دي دوی دا وایي چې زموږ هره خبره یعنی وایي چې زموږ هر یو عمل خو ستاسو په شان دی نو تاسو کې داسې څه خبره ده چې که موږ تاسو سره شامل شو د اسلام په حقیقت باندې به پوه شو مسیح اسلام فرمایي زه دوی ته دا وایم چې د دې دا ټول اعمال د اعمال صالحه په رنګ کې نه دي بلکې صرف د یو پوستکي په شان چې مغز پکې نشته یعنې که د دې اعمال صالح وي نو بیا دغه پاکې نتیجې ولې نه پیدا کېږي صالح عمل خو هله کېدی شي چې هغې د هر قسمه فساد او د ملاوټ نه بیخي پاک وي خو دا خبرې دي کې چېرته دي زه هېڅ چېرې دا یقین نشم کولی چې یو تن چې مؤمن وي او متقي وي او صالح عمل کوونکي وي نو هغه د اهل حق دشمن شي حالانکه دا خلک
مونږ ته بې قیده او داریه وي او خدای پاک نه ویریږي. ما د خدای پاک قسم خوړلی دی، دا مې بیان کړي دي چې خدای پاک زه مامور کړی را لېږلی یم. اوس که د خدای پاک څه عظمت هم د دوی په زړه کې وي نو دوی به انکار نه کولی او داسې به وېرېدې چې او دې خبرې نه به وېرېدې چې چېرته داسې ونه شي چې خدای پاک د نامې تخفیف کوونکي د موږ وګرځو. خو دا به هله کېدي چې کله په دوی کې حقیقي او اصلي ایمان وي. دوی به خدای پاک اصلي ایمان لرلی او د جزا د ورځې نه د یوم الجزا نه وېرېدی. وما او په الله تخف ما لیس لک به علم باندې د دې عمل وي، یعنې هغه خبره مه کوه چې ته یې علم نه لرې. د دغه خبرې وضاحت فرمایي چې د مسیح موعود د آمد مقصد د اندروني او د بیروني فتنو د حملو نه اسلام محفوظول و او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دغه خبرې خبر ورکړی و. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري زمانې باره کې دا خبر ورکړی و چې هغه وخت به دوه رنګه فتنې وي، یو اندروني او بله بیروني. اندروني فتنه به دا وي چې مسلمانان به په رښتوني هدایت قایم پاتې نشي او د شیطان د امر او د دخل د لاندې به راشي. د صالح اعمال به دې کې څه پاتې نشي، جواري، زناکاري، شرابخوري او هر قسمه فسق و فجور کې به دوی مبتلا شي او د حدود الله نه بهر وځي او د خدای پاک د نواهي پروا به نه لري. مونځ روژه به دي پرېږدي او د خدای پاک د احکاماتو به بې حرمتي کېږي او د قرآن احکاماتو پورې به دوی خاندي. نو دا اندروني فتنه چې د مسلمانانو عملي حالت خراب شوی دی. او بیروني فتنه به دا وي، د اکثریت مسلمانانو حضور فرمایي چې همدا حال دی. په یو بل سره که تاسو وګورئ چې په مسلمانه دنیا کې څنګه په یو بل باندې ظلم روان دی. او بیروني فتنه به دا وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پاک ذات به افترا کېږي او دا نن سبا ډېر زیات شوی دی دا کار. او هر قسمه زړه خوږونکي حملو سره به د اسلام د توهین او د تخریب کوشش کېږي. د مسیح خدایي منولو لپاره، د مسیح خدایي خلکو باندې منلو لپاره او د هغه په صلیبي لعنت باندې ایمان راوړلو لپاره هر قسمه هیله او تدابیر په عمل کې راوستل کېږي. نو د دغو دواړو اندروني او بیروني عظیمشانو فتنو اصلاح لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا بشارت ملاو شوی و چې یو تن هم د هغوی د امت نه مبعوث کېږي چې بیروني فتنو او د صلیبي مذهب حقیقت به مات کړي او په دغه لحاظ به هغه مسیح ابن مریم وي او د اندروني تفرقو د چې کومې ګمراهۍ دي دا به لرې کړي او د هدایت چې کومه رښتونې لار ده په هغې باندې به قایموي او دې لپاره به هغه مهدي بللی کېږي. او د دغه بشارت طرف ته به آخرین من هم کې هم اشاره ده. نو موږ چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی او د خدای پاک سره د تعلق او د تقوا معیار بیا زموږ د نورو مسلمانانو نه اوچت پکار دی چې وي او چې کومه نقشه دوی راکاږلې ده په عام طور دا زموږ نقشه نه ده پکاره. زموږ عملي حالت د نورو نه پکار چې بهتره وي. زموږ عمل همیشه د خدای پاک د رضا مطابق او صالح پکار دی چې وي. همدا خبره هغوی بیان فرمایي چې د بیعت په وخت کې صرف دا نه دي منل پکار چې دا سلسله په حقه ده چې صداقت هم ومنلو دا کافي شوه. که صرف په دغه خبره په منلو به برکت ملاویږي. فرمایي چې صرف په منلو خدای پاک نه خوشحالیږي تر څو چې ورسره ښه عمل نه وي. کوشش کوئ چې په دغه سلسلې کې چې تاسو داخل شوي یئ نو نیکان شئ، متقیان شئ، د هر قسمه بدۍ نه ځان ساتئ، هر وخت په دعاګانو کې تېروئ، شپه ورځ په تضرع کې تېروئ چې کله د ابتلا وخت وي د خدای پاک غضب هم راپارېدلی وي. په داسې وخت کې دعا، تضرع، صدقه او خیرات کوئ او خپلې ژبې نرمې ساتئ، نرمې خبرې کوئ، استغفار خپل معمول کړئ، په منځونو کې دعاګانې کوئ. دا مشهور متل دی چې څوک چې منتونه کوي نو په دغه حال کې څوک مري نه بیا. خو صرف منل د انسان نه پکارېږي. که انسان ومني او بیا دا
شاته پرېږدي نو په دې ورته فایده نه کېږي او دې نه پس دا شکایت کول چې په بیعت فایده ونه شوه دا بیا بې سوده خبره ده. خدای پاک صرف په قول نه راضي کېږي. فرمایي چې دوی دا فرمایي چې عمل صالح څه ته وایي، د عمل صالح تعریف فرمایي چې په قرآن کې خدای پاک ایمان سره عمل صالح هم یې دی او دا دې ته وایي چې لږ شان یو ذره فساد هم پکې نه وي. یاد لرئ چې د انسان په عمل باندې همیشه غلونه راځي او دا غلونه څوک دي؟ کم قسمه غلونه وي په عمل، ریاکاري چې کله انسان د خلکو ښودلو لپاره یو عمل کوي عجب، هغه دې ته وایي چې عمل وکړي په خپل نفس کې پرې خوشحالېږي، دا عجب دی. بیا قسمه قسم بدکارۍ دي او ګناهونه دي چې د هغه نه کېږي نو په دې باندې عمل باطل شي. فرمایي چې صالح عمل هغه دی چې پکې ظلم، عجب، ریا، تکبر او د انسانانو د حقونو د اتلاف خیال هم پکې نه وي. لکه څنګه چې په آخرت کې انسان په عمل صالح بچ کېږي هم هغه شان په دنیا کې هم بچ کېږي. یعنې په آخرت کې هم نیک عمل دی، هم د دې په وجه به دغه د بچ کېدو سامان ورته نیک عمل چې دا به پرې بچ کېږي په آخرت کې. همدغه شان که نیک عمل وي نو خدای پاک به ترې راضي کېږي او انعامونه به ورله ورکړي. همدغه شان که په دنیا کې هم دغه عمل نیک وي نو ډېرې داسې دنیاوي پریشانۍ دي او تکلیفونه دي چې انسان به ترې بیا بچ وي. فرمایي چې که یو تنه په کور کې صالح عمل لري نو ټول کور پرې بچ شي. په دې خبره پوه شئ چې تر څو چې تاسو کې صالح عمل نه وي نو صرف منل به فایده در نه کړي. یو طبیب چې نسخه لیکي نو مطلب یې نه دی چې پکې څه لیکلي دي نو هغه د استعمال کړی شي. که هغه داروګان استعمال نه کړی شي او نسخه واخلي او طرف ته کېږي نو فایده به ترې بیا څه واخلي. نو تاسو چې اوس توبه کړې ده نو خدای پاک دا کتل غواړي چې تاسو په دغه توبه ځان څومره صفا کوئ. اوس زمانه ده چې خدای پاک د تقوا په ذریعه فرق کول غواړي. ډېر خلک دي چې خدای نه دا ګیله کوي او خپل نفس ته نه ګوري. د انسان دننه خپل د نفس ظلم ویني. خدای پاک خو رحیم و کریم دی. ځینې خلک داسې دي چې هغوی د ګناه نه خبر شي، ځینې خلک داسې وي چې ګناه نه خبرېږي نه. نو ځکه خدای پاک همیشه لپاره د استغفار التزام کړی دی چې همیشه استغفار پکار چې کوي انسان د هرې ګناه لپاره چې که هغه ظاهري وي که د باطن ګناه ده، که هغې نه خبر وي او که نه وي، او که د لاسو د خپې او د ژبې او د پوزې او د غوږونو او د سترګو هر قسمه ګناهونه نه دی استغفار کوي. یعنې یو څیز هم داسې نه دی پکار، داسې عمل ترې ونه شي یا څه د جسم داسې استعمال ونه شي چې ترې نه ګناه صادرېږي. نو ځکه استغفار کوئ چې جسم هره حصه د ګناهونو نه بچ پاتې وي. فرمایي نن سبا د آدم علیه السلام دعا ویل پکار ده او غوسه ده چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دا دعا مخکې نه قبوله شوې ده. په غفلت ژوند مه تېروئ. کم تن چې په غفلت کې ژوند نه تېروي هغه بالکل نا امیده نه وي. هغه بالکل امید دا نه ده چې هغه دغه باره کې بیخي دا امید نشي کېدی چې هغه به څه فوق الطاقت بلا کې به ګیرېږي. یعنې څوک چې د خدای پاک په ویره ژوند تېروي هغوی چېرې غیر معمولي مشکلاتو په مصیبتونو کې نه ګیرېږي. فرمایي چې یوه بلا هم بغیر د اذن نه راځي. لکه څنګه چې ما ته دا دعا الهام شوې ده چې رب کل شان خادم وکړه، رب حافظني منصورني ورحمني. فرمایي چې زما ایمان دا دی چې هر څوم د هغه په لاس کې دي، که په اسبابو یې کوي او که بغیر د اسبابو نه. خدای پاک څه ذریعه جوړوي او که نه جوړوي هر څه د خدای پاک په لاس کې دي. نو ځکه دا دعا ویل پکار ده او دا دواړه دعاګانې دې طرف ته توجه ساتي او په دې ځان پوه کوي. نو هر احمدي ته خپل جاجه خسر پکار چې موږ چې حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دي نو آیا د دغه منلو او د بیعت حق هم موږ پوره کوو. حضور فرمایي چې اکثر زما جایزو کې ما دا لیدلي دي، دا خبره مخې ته راغلې ده چې ډېر خلک داسې دي چې مونځونه پوره نه کوي، د مونځونو طرف ته پام نه لري، د استغفار طرف ته خو بیخي د ځنو توجه نشته دی، د یو بل حقونو پوره کولو طرف ته توجه نشته دی. که دا حالت دی نو بیا موږ دا څنګه ویلی شو چې موږ صالح عمل کوونکي یو؟ موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بیعت حق پوره کوونکي یو. نور خلک خو نه مني او ګناهګاریږي لګیا دي. چا چې منلې نه دي هغوی انکار کړی دی او ګناهګاریږي لګیا دي. او موږ منلې دي او بیا چې موږ په ځان کې تبدیلي پیدا نه کړه او یو لوظ موږ کو بیا هغه پوره نه کړو، دغې په وجه موږ ګناهګاریږو لګیا یو. دا ډېر فکر موږ ته خپل جاج اخیستل پکار دی. خدای پاک دی وکړي چې موږ صرف په رسمي طور د یوم مسیح موعود نه نمانځو
بلکې د مسلمو د منلو دغه د قبلولو حق دې هم موږ پوره کوو او هر قسمه د اندروني او بیروني فتنو نه دې هم بچ پاتې شو. خدای پاک دې موږ په خپل پناه کې وساتي او د هر بلا او د هر مشکل نه دې موږ بچ کړي. نن یو اعلان دام دی او د خوشحاله خبره هم ده چې دلته د الحکم اخبار چې د قادیان نه به مخکې جاري شوی و او بیا دوباره د دې اشاعت په کال 1934 کې شروع شوی و او بیا دا بند شوی او نن په انګریزي ژبه کې دا جاري کېږي لګیا دی په یوم مسیح موعود او دا اخبار د حضرت مسیح اسلام د زمانې لومړی اخبار او اوس خو دا په پرنټ کې لږ راځي خو په انټرنیټ به دا میسر وي او د خطبې نه فوراً پس به دا دستیاب وي او په دغه ویب سایټ به وي www.alhakam.org. همدغه شان په موبایل فون او په ټابلیټس وغیره به هم دا د الحکم په نامه به اپ وي، په هغې باندې به دا دستیاب وي چې ډاونلوډ کولی به شي، په دې باندې اخبار به بیا لوستی شي. دا اپ چې کوم معروف موبایل فون سیسټمونه دي مثلا اپل او انډرایډ، په دې باندې ډاونلوډ کولو لپاره د خطبې نه فوراً پس ته به دا دستیاب وي. دا شماره چې کوم د دې ځل ده دا د یوم مسیح موعود په حواله خصوصي شماره ده او آینده هره جمعه به دا تازه شماره اپلوډ کیږي او پرنټ د دې شمیر لږ دی غالبا، خو بهرحال دې نه خلک استفاده کولی شي. خدای پاک اوس دې ځل د دې چې کوم اجرا ده خدای پاک دې وکړي چې دا دې همیشه لپاره وي، ځکه چې دا اوس په انګریزي ژبه کې وي نو ځکه انګریزي دانه طبقې ته دې نه زیات فایده ورته کول پکار ده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.